الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. تیر دولس ورځې یا یولس تقریبا دا الله تعالی په توفیق باندې دا الله په فضل د مصر سفر را نصیب کو بیگار او رسیدم مصر دوره زما یو مطالعاتی دوره وا ځکه ډېر سیزونه کې زمونږ په کتابونو کې د هغې ذکر راځي قرآن حکیم کې ذکر راځي په احادیثو نبویو کې ذکر راځي د ډېرو مقاماتو تعلق د مصر سره دی نو مونږ خو به کتاب کې لیدل خو مې چې سړی په سترګو وویني نو ښه به زمونږ عرب وایي لیس الخبر کالمعاینه یو سړی ته چا خبر ورکړ چې مکه شریفه کې بیت الله دی او یو بل سړی په سترګو لیدلی د دواړو په علم کې فرق دی چې په سترګو وویني د علم بل شانی او چې څوک خبر ورکړي د هغه علم بل شانی نو ما وې زه په سترګو به ووینم. بل ډېر اهم شخصیات چې زمونږ په کتابونو کې د هغې ذکر راځي حضرت امام شافعی رحمت الله علیه، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه، علامہ بدر الدین عینی رحمت الله علیه او داسې ډېر زیات اجله علماء کرام، حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه صحابی، حضرت عقبہ ابن عامر رضی الله عنه، دا شخصیات ټول د دې قبرونه دي، د دې مبارک مزارات دي. نو خدای پاک دغه امر نصیب کړه. دا به تاسو ته انشاءالله د څو جمعو کې که الله جون راکړه او د الله توفیقي بیانوم انشاءالله. بل هغه وادي چې هغې ته وادي سینا وایي او زمونږ کتابونو کې په تفسیرونو کې او د احادیثو په شرحو کې تفصیلی ذکر کم وادي سینا چې موسی علیه السلام هجرت وکړه د مصر نه او کم علاقې ته وړېدلې د هغې ته وادي سینا وایي. کم دریاب کې چې فرعون غرق شوی دی هغه دریاب هغه ځای او چې کم ځای بیا موسی علیه السلام وړېدلی دی او یو کاڼي لی د الله په حکم غزار ورکړی او د هغې نه چینې راوتې دي هغه ځای نه دا ټول په وادي سینا کې دي. 40 کاله بني اسرائیلو د حیرانتیا زندگی په وادي سینا کې تیره کړې. هغې ته به من او سلوا راتلل. په دغه وادي سینا کې حضرت هارون علیه السلام دفن دی، حضرت صالح علیہ السلام دفن دے او وادی سینا غا علاقه دا
چې خدای پاک موسی علیہ السلام له پکې تورات هم ورکړی دی او رسول الله موسی علیہ السلام 40 ورځې پکې اعتکاف هم کړی دی او وادي سینا علاقه ده چې الله پاک مخامخ د موسی علیہ السلام سره پکې خبرې هم کړې دي. نورم پاغې کې ډېر عجیبه واقعات او حالات چې کوم مخکې تیر شوي دي هغه په سترګو الحمدلله را نصیب کړل، نو دا ټول به درته بیانوم. خو نن درته صرف یو خبره کوم چې هغه ځای ته چې کوم ځای موسی علیہ السلام ته خدای پاک پیغمبري ورکړې وه، خبرې ورسره کړې وې یو، او دویم هغه ځای چې موسی علیہ السلام الله پاک له تللی و 40 ورځې اعتکاف یا چله کړې ده او الله تورات ورکړی دی او پکې هارون علیہ السلام دفن دی، بنی اسرائیل پکې اوسېدلی دي. نن درته دقه الله داسې یو توفیق راکړه دا ځای نه راته خدای پاک وښود، نو نن د هغې متعلق بیان درته کوم. موسی علیہ السلام تاسو ته پته ده او بلکې زه به یې درته بیانوم خو بله جمعه کې انشاءالله. د فرعون په محل کې 13 کاله زندگی تېره کړه فرعون سره، او فرعون داسې وساته لکه د خپلو بچو، او د نیازبینتوب زندگی ځکه د بادشاه په محل کې د نیازبینتوب زندگی موسی علیہ السلام تېره کړه. خلکو به قدر کو، خلکو به عزت کو، ځکه خلکو به وی دا د فرعون او د هغه د بیبي آسیې بچی دی. نو یو ځل بار راوتې و د خپلو کورونو نه، دوی چې کوم علاقه کې اوسېدل د هغې علاقې نوم فیوم د فیوم، مونږ علاقې ته الحمدلله لاړو، او چې قارون غرق شوی دی او هلته خدای پاک ترخې اوبه رایستې دي هغه بحیرم الله پاک راته وښودل. نو دغه علاقه کې د فرعون محلات دي، اگر چې تاریخي اختلافات ګورې پکې شته، څوک یو ځای څوک جیزا یادوي، څوک بل ځای څوک بل ځای، د فرعونیانو تفصیل هم که خدای مقرر کړه درته ټول انشاءالله بیان کړو. خو دې یو ځل بار ووت د محل د فرعون نه او بار په مصر کې چکر لګاو. نو یو د ده د قوم ملکو بني اسرائیلي د ده د قوم، او یو د فرعون باورچیو چې فرعون له به خوراک تیارو او فرعون له به خاص څیزونه تیارو. نو دی د فرعون قوم د موسی علیہ السلام په قوم په بني اسرائیلو به خدمتونه کول، او ډېر خراب خدمتونه به یې پې کول، پټي به یې پې سنبالول او بخورې به یې پې کولې، ګوډونه د مزدورۍ د دیاړۍ کارونه به یې پې مفت او خیراتي په ارزانو پیسو کول، او لختي به یې پې صفا کول، او کم کار چې مونږ دلته د چوړیانو نه اخلو ټټۍ صفا کول، دا کمزور او خسیس کارونه به یې په دوی کول. د ظلم انتها د ظالم بني اسرائیلو سره کړی. نو د دې فرعون چې دا کم باورچیو او د خوراک انتظام به کو، د یو ګېډې د خشاک واغېسته او د موسی علیہ السلام د قوم سړي بني اسرائیلي ته وې دا یوسه ګېډې درونو هغې غریب نه شوړی. دې کې موسی علیہ السلام راغی، نو دې بني اسرائیلي ته خو پته وه چې دا خو د فرعون محل کې لوی دی، د ماشوم لوی کړی دی، خو دا خو زمونږ د قوم ملک دی. نو آواز یې ورکړه وی موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي، دومره غټ ګېډې په ما وړي دا زه کم دی اوچتولی شم وړی شم. نو موسی علیہ السلام راغی، خو دا داسې ځای دی اوس چې یو دش میدان دی، یو موسی علیہ السلام دی، یو دغه د بني اسرائیل هلک دی دا باورچی، او یو یو د فرعون دا باورچی دی، یو د بني اسرائیلو دا هلک، 3 کسان. وی راشه دا مال سره یوسه، هغه نشوړی. موسی علیہ السلام راغی، تکرار شروع شه، لکه ظلم پې مه کوه، نه څه کې دا دې نشي وړی، د قوم ملکې مو او موسی علیہ السلام کې رحمه مو، د دونه غټ ګېډې ته په ده ولې وړې، په خپله وړه تنخوا ته اخلي او وړل په ده کې. هغه د فرعون باورچي خو هم څوک و، ځکه د فرعون د محل کس و، هغه هم ډېر لوی نشه وه پکې. نو موسی علیہ السلام سره رانیغ شو چې ستا پکې څه دي،
دا به خامخا دی وړي سره ګرم شو چې ګرم شو نو قرآن شریف کې الله فرمایي فوکزهو نو موسی علیه السلام سوک نیخ که او هغه د فرعون باورچی یو سوک و هغه داسې سوک و چې د هغې نه هغه هلک په ځمکه پرېوته او مړ شو موسی علیہ السلام خدای ربی انی ظلمت ما خو ما زیاتی وکړه فاغفر لی خدای ما وبخه نو قرآن شریف کې الله فرمایي فغفر له خدای پاک معاف ولې یو خو د اراده د مرګ نه وه او په هغه شریعت کې دغه وخت کې خو موسی علیہ السلام ته شریعت هم نه دی ورکړی شوی پیغمبري هم نه 13 کاله دی خو چې قرآن شریف کې الله فیصله وکړه فغفر له خدای وبخه نو بیا پکې موږ له چونې چیران ور نه دی پکار بے اللہ پاک اتفاقیات تا گورا سارنا بیا اغا دا موسیٰ علیہ السلام قومی بنی اسرائیل دا فرعون یو بل قومی سر پا باس شوے موسیٰ علیہ السلام بیا ولاو چه ولاو نو دوارا پا جگڑ شنو دی بنی اسرائیلی بیا موسیٰ علیہ السلام تاوازو کو ویراشا موسیٰ ذالک ما سر جگڑ کی دنم اخلاص کا اغا خمونتی واپختانوی ماموتا بیا دی موتا هغه خو یې دراشه پرون یې یو بیغمه کړی دی نن به دام یو څوک وایي ځای ته بیا ورسه بس موسی علیه السلام پوه شو چې دا روانې د دې بني اسرائیلي دی زما د دې قومي دی پرون یو سره جګړه نن بل سره جګړه نو موسی علیه السلام هغه ته نصیحت شروع کړه هلکه وایي دا ته څه کې جګړې دې جوړې کړي دي کله یو سره کله بل سره او ګواښ یې ورپسې هسې وکړه واویې نه او پوه شو چې پرون خو یو بیغمه کړی اس کو کہ مال سکرا کا همام زول قندار ترسي خدای دا بس کېږي نو چې موسی علیہ السلام ورمخ کې شو غواخه وکړو نو بنی اسرائیلی وی جوړوي مې نو او ته وی موسی داسې کې پروندم یو ملک منګه مسبیغه مکه منګه مو ځان جبار او زورور جوړه ظالم دانا جوړه آیاتن بالله داسې کې بس موسی علیہ السلام پوه شو چې خبره خدا لک د خولې نه ووته او چې پرونی یې کم وجلې دی نو فرعون هغې پسې جاسوسان او پولیس خواره کړي چې دا وګورئ دا هلک چا وجلی تحقیق وکړئ ځکه سړی مړ شوی دی اوس هغه خو بل چاته پته نه و یو د بني اسرائیلو هلک دی یو موسی علیه السلام دی یو چې کم مړ شو نو موسی علیه السلام پولیس خواره کړي دی دا فرعون پولیس خواره کړي چې وګورئ چې چا وجلی دی نو لا پولیس هغه پسې ګرځېدل خو چې ده خبره وکړه هغه د فرعون قومي خو واورېده چې پرونی خو ده وجلی بس هغه فوراً لاړ او فرعون ته رپورټ ورسه وی صاحب دا پرونی سړي قاتل مې معلوم کړی دی څوک دی وی چې تا ماشوم لوی کړی دی موسی دقسې ما یو بل سره په جګړه او هغه دا ورته و چې یو د پرون وجلی دی ما بس فرعون اډر جاري کړ وی موسی راونیسئ او د پرونی زمونږ د قومي سړي بدل او انتقام ته اخلو وجنوي فرعون څه آثار مخکې م لیدلي چې ممکن ده دا هلک هغه پیغمبر نی اغا موسی چې زما د حکومت د ختمېدو ذریعه ګرځي نو چې دی واورېدل پوه شو بې چا به ګرفتار یې کې نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي دې کې یو هلک و ښه هلک و نیک کېدای شي موسی علیه السلام سره به تعلق و ځکه 13 کاله موسی علیه السلام د فرعون محل کې تیر کړي هغه راغی موسی علیه السلام ته وی با موسی ان الملأ یأتمرون قوم غون شوي دی ستا متعلق مشوره کوي لیقتلوک پریدی دی نه وجنی دی نو که زما منی مهرباني وکړه علاقه پرېږده فخرج خائفا یترقب بس موسی علیه السلام ویرید نو بس د علاقې نه روان شو د مصر نه اوت مدین ته رخ وکړو اوس تاسو اندازه ولګوئ چې یو هلک د بادشاه په محل کې 13 کاله تېر کړي او بادشاه لکه د زویل وی کړي مخبل رستو راضی علم نربک فینا ولیدا تا مونږ سره ماشوم مونږ نیل وی کړي رستو ته فرعون وای ماشوم نیل وی کړي دی بسونه نیازبینی ابا سونه نازک بدنی او بیا فرعون و تزویوی لیدی او بیا فرعون هغه کسو چې هغه وی انا ربکم الاعلى چې دستاسو لوی خدای ما نو گویا کې عیاذن بالله دغه خلکو د خدای زویو تونه به قدرو خو چې دی واورېدل نو روان شو 3 لارې مدین ته تللی دي نو د هغه مشهورې 2 لارې پرېښودې او د منځ یو غیر مشهوره لار به په هغې مدین ته روان شو ده ته پته وکړه په دې مشهورو لارو ځم
نو څوک مې راونه نیسي د بادشاه پولیس والا او فوج والا مې راګیر نه کي نو د میانس په لار روان شو نو الله پاک د یو فرشتې په ذریعه د ده مدد وکړو څوک وایي دا فرشته حضرت جبریل علیه السلام او څوک وایي بله فرشته وه نو هغه به ورته لاره ښووله د یو انسان په شکل کې ورسره ملګری شو په لاره به یې څه خوړل د ونو پاڼې به یې خوړلې او دا سبزیانې په لاره چې کمې کېږي سبزیانې او ګیاګانې په دې به یې ګزاره کوله او مصر ته روان مدین ته روان شو د مدین او د مصر په منځ کې ډېره زیاته فاصله مدین د تبوک سره چې کم په مدینه منوره کې دی تبوک سره نږدې بلکې د تبوک نه لرې دی مدین د بحر قلزم په غاړه یو لوی علاقه ده او دا علاقه د شعیب علیه السلام قوم دی د شعیب علیه السلام قوم چې کم دی اوسېده هغې ته البدع وایي نن سبا هلته پاتې کېده او دا ښار چې چا جوړ کړی مدین د هغه نوم دا د ابراهیم علیه السلام زوی ابراهیم ابن مدین هغه جوړ شوی کړی د هغه په نوم مشهور او دغه ځای کې مشري او مذهبي مشري د یو پیغمبر و چې هغه ته به حضرت شعیب علیه السلام وی تقریبا د مصر نه مدین ته د 8 ورځو سفر دی 8 ورځې د پیاده غریب سفر وکړ چې په کم تکلیف به کړي ځکه لار کې باران راځي زول راځي ګرمي راځي شپه راځي چې دې عجز به په کم تکلیف تلی خو د 8 ورځو په سفر د مدین ته ورسېد چې مدین ته ورسېد نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمای الله یو ځای فرمای فلبث سنین فی اهل مدین ثم جئت على قدر یا موسی او بل دی الله فرمای فلما وجدت القاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل چې روان شو ګوره لا پیغمبر نه دی خوړه کې سپراته دی فلما توجه تلقاء مدين چې کله توجه کړو روان شو قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل او الله نو امید لرم چې خدای براته نه غلار برابر کی الله باندې باور چې کې الله خو دې مدد کوي نو فرشتہ را له سره مرګل شو دلال او فرعون پولیس خواره کړل ودالک باب چې تبل خوتی شابه راوی نسه نو هغه په مشهور لارو خواره شو دې په غیر مشهور لار نه دا غي نه خدای پاک بچ کړ نو چې التلال فلما ورد ماء مدین وجد عليه امه من الناس يسقون چې الت یو ځای ته ورسید ګرمي د دې غریب شوی او سور او یو کیو خلکو ته وبره استلې نو دې الت یو ځای کې یو اون ته ډډه وانه خلکو ګړي چيله او خان روستي دی هغه سیرابای او یو لوی کوي د پاغي بورقه لګیدلې ده او دومره غټه بورقه ده چې لس کسان په یو ځل تاوي نو به پیروزي یو کس دو کس آغا برقه نشی رایسته لس کس گرگڑی تاوی سوک پلی را کاگی سوک گرگڑی را کاگی نو غټه برقه دا بدی دا ساروی سرمن گندلی و داغی نا بے برقه جوڑا کرد اکثر بے دا اوخ سرمن گندلی و نو برقه بے تی جوڑا کرد نو برقه خلق و رسته پا لسو لسو کسانو پخپل مبسکن او سارویم سیرابون موسیٰ علیہ السلام سور یخ دی گوری وطا نو ومن دونهم امرأتان تزودان چې موسی علیہ السلام وکتل نو دو جنکې دی اوس هغه خپل ګړې چيله په چوکو منې کوي نه پری دی وبوتا او خلک لګیا دي ساروي سیرابي یو حوض دغه توبره چې یو دغه حوض د کوي په غاړو په خوام داسې د اسب مس په جو خلکو سیرابولې په دې لار کویانو زما یاد شي ناغه خور غوند شي به کی به وبره چول نو خلکو په اسب سي ابا غټ غټ حوضونه ډک بیٹل نو سارو په وبس کړ نو دو جنکې دی غوي خپل ګړې چيله دی وبوته نه پرې دی نو موسی علیہ السلام دا جنکونه تاسو کو وی تاسو ولې دا ګړې چيله نو بکوي وی دا موږ د سالو سره یو ځای نو بکو حیا و پاږي دا خو پر دې لکان دی پر دې سړی دی نو که دوی لاړل نو دا غي نه پس به موږ خپل ګړې چيله سیرابو بس موسی علیہ السلام خو پیش چې دا خو حیانا کړي او نیکان جنکې نو هغه چې ظالمان تلل نو په حوض کې لګي غونډه او بپرې خاوني او باقی دا هغه کوي سره واغشته مضبوط سره په سو کسانو چت کو په کوي د پاسه کې خو مطلب دا چې د کوي نه منغو بس کو چې دا خراب نشي او د جنکو له لګي غونډه پرې خاوني خلک لاړه موسی علیہ السلام راغی جنکو ته وی درې غزه د توبه او باسه تبسنګ راو باسه
نو هغه کم سر چې په ګڼو شمیرو کسانو بوچته ده موسی علیہ السلام کې خو پیغمبري طاقت هغه لاسونه ورانوم کله اثر یې لري او کومه بورقه چې لس کسر وباسي په یوازې موسی علیہ السلام هغه بورقه راوستا او جنکو ته حوض دک جنکه حیران شي خدای دا څنګه لګته دومره پهلوانی او دومره طاقت د لسو کسو کار په خپل یو سر چیلې او بکللې او دې راغې او د اونې لاندې خورو ته ډډه واله سر ته لاس لاندې کو سوی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای د تا ته ډېر محتاج یم خدای ته خو خیر نازلې او هر چاته نازلې خو پروردګار دې وخت کې ډېر محتاج یم ګور خپل رب ته لاس اوچت کړه اتر ورځې غریب پیاده مزلې کړي ستړی او د خپو مزلې کړي دي سوړه خبره نه ده او عمر 10 کاله ښه نوجواني ده رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای زستا خیر ته ډېر محتاج یم الله زما مدد دړې والا غریب دونه سوري لاندې په خاورو نه بلستنشته نه تولیشته دغه پلاره غریب راوته نه بالشته چې څومره په تکلیف په دې جز د لاره تیر کړي او دغه ځای کې برده غریب ستماوه ځکه فرعون خو ډېر ظالمو دا فراعنه چې څومره ظالمان تیر شوي دي ان شاء الله یو جمعه د دوی ټوله قصه درته کوم ما ډېر عجیبه حالات ولیدل د دې ظالمانو فراعنه او دوی چې کمزان له محلات جوړ کړي او ځان له غټي غټي احرامات او مقبره جوړ کړي هغه تم زوردن نشم غټ غټ احرامات دي د قابل تعجب چې سړی حیران شي چې خدای دا دوی جوړ کړي سي او څومره دي ظالمانو ظلمونه کړي نو دې یعنی دا نو سملا اجینکه چې کور ته لاړ هغه د حضرت شعیب علیه السلام ډونه دا لکه دا سیو کې دغه زمونږه دا چندی والا زمونږه حاجي آباد کې فیضان الله صاحب سوال جواب کړی د هغوی هغه اجتماع ده سیرت النبی نو هغې وی چې یاره که دا ملګري نن مونږ سره هغه اجتماع دپاره مدد وکړي نو بهتره به حاجي صاحب محمد امین حاجي صاحب رحمت الله علیه بچي هغه دا خبره کړې ده نو دا نننی چنده مونږ هغې له غونډو ښه نو چې څومره ملګري د زړه نه مو پکې تعاون ورسره وکړي هغوی سیرت النبی اجتماع کې څویم تاریخ دی مانا تاریخ یہ شے 20-21 سے او 20 تاریخ باندې د 21 تاریخ په شپه ناغي سوال جواب لګلو په خپل امر راغلی چې موږ باندې ډېر زیات خرچه کیږي نو تاسو مهرباني وکړئ دا دغه موږ لپاره وکړئ نن دا چنده موږ خپل مدرسې نه کوو ها دا موږ غي لګو د خپل د اخلاص نه پکې تعاون وسره ټول مرګي خاجي نو اجینا کې د شعیب علی السلام لونه وي اغي لاړ پلارته الوي بابا یا ولکت خودیر غریب کمزور مسافر معلومیږي خدای چې د کم ځای دی بے کسب سوکا او بابا دقه سي مونږ له وبره وسته یو کس باندې بورقره وسته او هو دې راته ډک نو بابا ډېر خالق دی شعیب علیه السلام خو پیغمبر او د هغه زړه سواغشته نو د یوې جینۍ چې چا صفت موسی علیه السلام کړو هغه ته وی دا بچی لاړ شرایوان کم از کم چې نور سنی نو چې دا کم وبې د لروستې دی غریب به محتاج د ډوډۍ به ورسره سني څه پیسې خو به ورکو کړ موسی علیه السلام په خاورو غریب پروت دی ممکن د یو کاڼي ته یا سر ته به لاس ته به سر ډډوالي دا جینۍ ونه او موسی علیه السلام ته وی ان ابي يدعوك بابا مې تا غواړي ولې تا غواړي چې تا کما منگ لو برا وسته چې دا هغه مزدوری دل درکې پیسې دل درکې هغه دی غواړي نو موسی علیه السلام د مزدورۍ پته منو خو د هغه هم دا خیال و چې ما ته یو ټیکانه خو میلو شي ګن نو ورسره روان شو نو چې روان شو نو دا خو جینۍ وه کشره نو موسی علیه السلام دی جینۍ ته وی ته ما نه وروسته شي ما ته ځکه چې په لاره تله نو د باد به د هغې پنسېړه قولې نو موسی علیه السلام ته یې د لاسونو خپې ښکارېده وی ته ما نه رسته شه او د رستو نه ما ته الوایه چې ښي طرف ته تاو شي یا ګس طرف ته تاو شي جینۍ خو نورم چې سړی خو طاقتمنم دی او سړی خو ډېر زیات نیکم دی ځکه زه د ځان نه رسته کړم نو موسی علیه السلام مخکې د جینۍ شاته د وازونه ورکوي چې داسې تاو شه داسې نو شعیب علیه السلام ته بوته نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي شعیب علیه السلام ته تپوس وکړه پیغمبر د موسی علیه السلام نه څوک بچی د کم ځای نه راغلی دلته څه کې
هغه ټوله قصه ورته وکړه د اول نه اخره پورې مکمل. دقه چل مې کړی دی او زه اوس راغلی. نو شعیب علیه السلام ورته بې غمه اوسه، نجوت من القوم الظالمین، د هغوی نه خدای بچ کړی. دلته د فرعون نو حکومت شته او نه دلته را رسېدی شي، دا بل حکومت. که تا پسې خبر هم شي نو تا پسې دلته نشي راتلی، هېڅ فکر چې ونه کړي، مطمئنه یې کړي. هغه پوه شو شعیب علیه السلام چې دا لږ کمې قصې ماته وکړې، اول نه اخره پورې ټوله قصه یې ورته وکړه. دغسې فرعون او بني اسرائیل او شعیب علیه السلام ته خو پته وه، او دغسې زه مور صندوق کې غورځولی یم، د هغې محل ته بیا تللی یم، هغوی لوی کړم، دا ټولې قصې ورته ذکر کړي. دا تاریخ نه خلک خپل خبرېږي، خلک الوي، قومیان ورته الوي، هر څه نه خبر. او دغسې چل مې وکړ، وی بېغمه اوس، بس تا ته څوک نقصان نشي رسول. نو بیا ورته شعیب علیه السلام وی بچې یو کار نه کې، ما سره که دې خدمت وکړو، ما سره دې کار وکړو او ما سره دې ځان حساب کو او دې تړه، زما دا ګډې چیلې دا دې مراله وسرول 8 کاله، نو زه به تاله دې دوو لوڼو کې یو لور درکړم. او دی ولې ورته ووایي ځکه هغه کومې جینۍ چې ورپسې تلې وه، نه هغه بابا ته شعیب علیه السلام ته یا ابتې ان خیر من استاجرت القوي الامین. بچې بابا که ته مزدور ځان له یو کس نیسې، خامخا ته بوډۍ زامن دې نشته، موږ دوه لوڼه دي، نو ځان له به خامخا څوک نیسې، نو دا لیک ونیسه، ډېر مضبوط هم دی او ډېر امانتګر دی. مضبوطی د هغې نه معلومه کړه چې دا بېوله راوستې، امانتګري ولا دې نه معلومه کړه چې هغه جینۍ ځان نه رسته کړه، اشاره اشارې را کوه. ان خیر من استاجرت القوي الامین، نو دا مضبوط هم دی، امانتګر هم دی، نو که ځان له څوک نوکر مزدور نیسې ځان له ښه دی. نو ځکه شعیب علیه السلام ورته ووایي چې که ته ما سره پاتې کېږې نو 8 کاله، نو زه به یو لور تاله درکړم. او فإن أتممت 10 فمن نفسك، که لس دې پوره کړل نو ډېر بخي. 8 تیری خو دا شرط شو، او که لس دې پوره کړل ډېر بخي. نو موسی علیه السلام ورته ووایي بس ټیک ده، زما ستا منځ کې دا فیصله ده، والله علی ما نقول وکیل، بس الله زما ستا منځ کې شو، ځه وشوه خبره. نو موسی علیه السلام شعیب علیه السلام سره وخت تیر. قرآن شریف کې خو رب العالمین ذکر نه دی کړی، قرآن شریف کې خو الله فرمایي فلبث سنین فی اهل مدین، کلونه یې تیر کړل. نو د ابن عباس رضی الله عنه نه چا تپوس وکړو، وی څونه عمر یې تیر کړی دی؟ وی 10 کاله یې تیر کړی. وی 8 کاله خو شرط او پیغمبر چې د خولې نه د وعدې اراده مباسي، نو خدای پاک ولا هغه پوره کوي. دی ونه وی چې یا به 8 تیروم یا 10. شعیب علیه السلام ورته 8 شر کړل، بیا ورته زیاتې کړل، نو 10 کاله تیر کړی دی. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي 10 کاله پس یو لور یې ورته په نکاح کړه. اوس کومه په نکاح کړې؟ نو علما وایي چې کیدی شي همدغه لور یې په نکاح کړې چې صفت کړي، او څوک پسې تلې ورسته هغه ورته دا تقریبا لفظ دی، تقریبا هغه په نکاح. نو چې په نکاح کړه نو موسی علیه السلام سوچ وکړ چې اوس 10 کاله تیر دي، یا به دا فرعون مړی مردار شوی وي، او یا به زما خبره یېري، او که یاد به نو ما به څه پیژنې، راشه چې لاړ شم مور به مو وینم، او یو ورور و هارون دا به مو وینم، خپل علاقه به مو وینم. نو شعیب علیه السلام نه اجازت وغوښته، او شعیب علیه السلام ته پته وه چې دا هلک سوره د پس انشاءالله 40 ته رسي، دله به خدای پیغمبري ورکوي. هغه ته پته، هغه د کې اثار ولیدل، بل پیغمبر ته الله پاک اطلاعات را لګي، وحی ورته کوي، القا د پیغمبر، او چې زړه ته پیغمبر کوم خیال راشي دا وحی وي. او پیغمبر وی خزه بچې، دا خزه د بوزوزه لاړ شه، مصر ته لاړ شه، چکر ولګاو، مور ور به مو ویني، علاقه به مو ویني، الله به دې مدد کوي. نو سګړه چیلې ولا ورکوي دا وان، او یو کونټه ورته وی بچې ورشه دنه کونټه پرتی دی، یو کونټه مراوانه چې دا ګډه چیلې په سره کونټه ډېر ضروري شي. یاره اوس ورته ویم د کونټه پیدا ما په دې سفر کې ولید کوهی تور ته چې ختم، خدایا مې شکر دې چې دا کونټه مې لاس کې راغېږي. نو روان شو، نو چې کونټه له ورغه کونټه راواغېسته، نو شعیب علیه السلام ته بچې دا کې د بل روان، نو لاړ هغه کې خاله،
نو چې بله راواغېستا کوټه وه راوړه همغه بیا ګوتو کې پرته وی بچې دا کېده که نه وی ما خو بله راواغېسته وی نه همغه دې راغېستې ده نه بیا کېښوده نو کونټۍ څو به پرتې وې نو چې لاس یې کړې او بله یې راوویسته چې وی بیا همغه ده نو چې څو ځله اقه په لاس ورتله نو شعیب علیه السلام پوه شو وی ښه ده بچې دا خو هغه کونټۍ ده چې آدم علیه السلام د جنت نه راته ځان سره 10 څیزونه راوړي یو پکې دام ده زه دا دې په قسمت تفتالی خدای درکوي دا ځان سره روان کونټۍ ځان سره راواغېست را روان شو د بحر قلزم په غاړه نو چې دا کم ځای کوهي تور دی دې ځای له راورسېد نو په بارانم شو سیلیم شو طوفانم شو او یو دی یوی بیبی ده او ګډه چیلې دی ورسره او اتفاق دا چې دغه وختي بیبي ته د ماشوم د پیدا کېدو دردم شروع شو ځکه وختي تاسو ته ما تقریبا خبره وه درد شروع شو نو چې بیبیم ناجوړه ده سفرم دی څوک شتم نه شپم ده او باد او باران او زیلی او سیلی او زول او ټول غرونه دی علاقه مولیده نو دی غریب ته لږه پریشانی پیدا شو نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې د هغه ځای نه الله پاک دته یو دغه وښو یو اور یې ولید د لرې ځای نه هل اتاک حدیث موسی اذ رأى نارا اور یې ولید فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا بيبي توي دلته لږ درنګ تېر که صبر وکړه ما اور ولید لعلي آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى دا اور مې ولید نو زما ځکه دغه ماشوموالي د پیدا کېدش وخت کې د ښه زنانه ته د ګرم ضرورت دی نو زه زما یو چونټی ترې راوړم یو اور او یا څوک اور چې بلیږي خو انساني بغیر د انسان نه خور نه بلیږي نو هلته به څوک انساني نو زه ستا مدد به وکړي څه معلومات زنانه د دایي چې څه ضرورت وي نو زه هغې له ځم نو ښځې ورته ویې ګورې دا علاقه هغې ته خو جینۍ ته پته وه د هغې علاقه وه تقریبا مزل خو شته ورته وی دې علاقه کې ګورې ماران ډېر زیات دي دا کونټۍ ځان سره یوسه او سپلی دې پخپو کونټۍ واله ماران ډېر دي او سپلی دې پخپو کا ماران ډېر دي وی ښه نو بیبي پرېښوده لاړ هغه ځای له دغه ځای تقریبا د دې لاندې ځمکې نه چې کوم ځای کې موسی علیه السلام ولیده یاره 2 کیلومیټر اوچت دی 1800 گز یادی تقریبا 1860 میټر یادی 1860 میټر 2 کیلومیټر زه الحمدلله غځې ته ورغلم نو مخکې دې ته پاوړی وي زاړه مورخین لیکي زمونږ د علاقې د پاکستان بعضې علما هم تللي دي هغې وي په پوړو مونږ وروختو اوس پوړی نشته دی اوس هغه روډ یې داسې جوړ کړی دی مونږ یو طرف نه موټر کې لاړو بیا پیاده رالو روډ یې داسې جوړ کړی چې چړۍ یې کمه کړې ده ځکه چې اوږده چړۍ وي نو چړۍ لږه کمه شي خو خیر کتاب لیکي تاریخ چې د دغه لاندې دی نه 2 کیلومیټره اوچت وځي مونږ لاړو الحمدلله چې هلته کې موسی علیه السلام ورورسېده د خو وی اور دی چې وی قتل چې خدایا اور خو په اونه د پاسه بلیږي اونه باندې اور سکے او بل اور چې بلیږي نو لاندې خامه خیری غورځيږي پانی سودی لرګي سودی که په اور با اونه باندې مو لګي نو لاندې دا غینا ایره را رواني لاندې دا غینا پانی سودی څنګه سودی را رواني نو لاندې پانی غورځيږي نیره غورځيږي نو پانی سودی کتل اور چې سوځيږي او غټه اونه باندې اور بلیږي نو هغه ګرمي وي ګرمي نشته خدای پاکه تعجب کې پریوت موسی علیه السلام دا څنګه اور د حرارت ګرمي نشته نه ایره راځي نه پاڼه غورځيږي او نه اونه سوځي او اورم ناشنا غوندې اور دی د دنیا اور نه دی بل شان اور دی نو د بیا هم غریب ته خو بیبي نه جوړه ده نو د څه لرګي شونټی مونټی څه جارو مارو جوړه کړله څه ورته وي د لاس کې د ډکو مکو څه شی یې راغونډ کړه او هغه ځه چې دې ته به اور بل کړم نو بیبي له به څه سکاره جوړ کړم نه یو بس نو چې د څنګه هغه اور ته هغه دغه نږدې کړه هغه شوړه نو اور بره شو چې اور ته نور اوچتی نور بره کېږي خدای پاکه دا څنګه چل دی اور خو ښکته ځي او بره ځي اورم نه دی ما ته ظاهر کې اور ښکاري اور نه دی بل څه اندازه ده
دا خو نه بلول کوي نه سوځول کوي نه ویلې کول کوي نه پکې ګرمي شته او دا خو د دې نه لرې کېږي پورته کېږي. نو الله پاک فرمایي قرآن شریف کې الله فرمایي فلما اتاها نودي ان يا موسى اني انا ربك فاخلع نعليك. موسی اورنه مدستاره ویما دستاره ویما دا پڼې دی وباسه انك بالواد المقدس توا تصف عام زه خو نه ولاړ. الله اکبر. ته په هغه وادي باندې ولاړ چې هغه توای نوم دی او ډېر مقدس او پاک علاقه ده. الله چې چا سره ملاقات کوي نو په کوم ځای کې وکړي؟ اوهو تا سره یو بادشاہ ملاقات کوي یا ته غواړې خپل ملاقات لا یو بادشاہ نو په ډیران به سره ملاقات کوي په لاره کوڅه کې به سره ملاقات کوي. بادشاہ باغه ځای کې در سره ملاقات کوي چې دغه بادشاہ د ناست قابلی. الله پاک دغه د موسی علیه السلام سره ملاقات کونو په داسې ځای کې کړی چې د موسی د الله پاک ناست موږ نشو ویلې د الله صفاتو کې موږ خبرې نشو کولې. د الله صفت زمونږ د طالبان پیږي کیف او زه سره کون هم مرګري کوم کیف کون هدواله مونږ ته نه دي معلوم حقیقت او حال مونږ ته نه دي معلوم. خپل شان لایق سره د غلطه د موسی علیه السلام سره خبرې کوي نو چې کمزې الله د موسی علیه السلام د خبرو د بره منتخب کو نو به عام ځای ویسه ځکه الله وی انک بالواد المقدس ته په داسې وادي کې چې مقدس او پاک ځای او توای نوم دی. او بل ځای کې رب العالمین بل ځای کې فرمایي دلته کې وته وادي مقدس وي چې مقدس دی او بل ځای کې البقعه المبارکه. الله اکبر. نو مونږ ته یو جمعات کې منځ کاو هلته لاندې ما سره انیس احمد مزما د ازوی ډېر سلام او ما سره زما د ماما زوی ریدار شاه حاجی ریدار شاه صاحب امر سره مرګري او یو را سره د پنجاب یو لکو چې هغه الته په جامع ازهر کې سبق وي هغه را سره مرګري شوی ډېر خالق او حافظ محمد طاهر یاره هغه را سره ډېر قرباني وکړه. الله دې کامیاب کړي او رب العالمین دې خوشاله کړي. څلور کسان نو مونږ الته یو جمعات کې د ماسخوتن منځ کوو ماسخوتن له ور ورسېدم نو چې منځ هم کوو نو ما دته مې انیس احمد ته مې بچې مې دې وادي ته الله وادي مقدس ویلې خاص ځای نه دی یاد کړی. وادي د دوه غرونو میانس کې فراخ علاقې ته وایي د دوه غرونو میانس کې چې تنګ علاقې هغې ته عربی کې شعب وایي مونږ ته دره وایو او د دوه غرونو میانس کې چې فراخ علاقې لوی علاقې نو هغې ته وادي وایي لکه مکې مکرمې ته الله وادي ویلې یو خوام غر دی بل خوام غر دی میانس کې څونه لوی ښار دی. نو مې الله پاک دې ټولې وادي ته مقدس ویلې دی بقعه مبارکه ورته الله ویلې دی مبارک دی. نو مې دا ګوره ډېر برکتي ځای دی جمع شوې وه مونږ پکې د ماسخوتن مونځ ځان له وکړو په جمع خپله ژبه مو کړو او د الله ډېر شکر م ادا کړم الحمدلله خدایه هغه ځای ته دې راوستو پروردګاره چې کوم ځای ته تا په قرآن شریف کې مبارک ځای ویلی دی او الله تا په قرآن شریف کې مقدس ویلی دی مقدس پاک صاف الله ته خوښ پاک صاف دی الله ته خوښي هر مبارک ور دوه خبرې چې مبارک او مقدس پاک صاف د ګناه د خوندونو نه د کفریات او شرکیاتو نه او مبارک کې د خدای برکتونه په نازلېږي. الله تاسو ما غوندې غریب مسکین مولا ما غوندې فقیر کمزوري مولا سره د خپل زوی او سره د خپل ځکه حاجي ریدار شاه صاحب زموږ د حاجي محمد حاجي صاحب تاسو پېژنئ هغه زوی هغه په برکت باندې مونږ خدای پاک بوتلی یو الله دې ډېر خوشحاله کړي الله دې ورته ټول د زړه ارمانونه پوره کړي زما زړه ورته دعاګانې وکړي زړه دعاګانې وکړي ځکه د باعث سره باندې هغه او هغه مونږ بوتلی یو الله دې خوشحاله کړي. بهر کې زمارو نو هلته کې مونځ د ماسخوتن ډرایور هلته بیا هوټل کې ځای نیوه خو ډرایور وایي چې هوټل کې څه ځای نیسئ ځکه مونږ اراده وه چې د شپې به دې کوهي تور ته خېږو د شپې به ورځو نو هوټل کې ځای څه نیسئ 1 غنټه 2 غنټې ستاسو آرام دی نو په دې ګاډي کې سملی بغټ ګاډی فلین کوچ نو مونږ هغې کې ما خو ځان سره بالغ وړو په هغه سیټ کې وځو مونږ ځان له فلین کوچ ته قصره ته بیا به وروسته وکړم ما غټ 4 کسو دپاره ځکه مزل ډېر زیات دی د مصر نه مزل د مصر نه 11 غنټې مزل دی آسان نه دی مونږ تقریبا او چوکو باندې ودرئ بیا هغوی ګاډی دی یو چوکۍ کې ودرئ بله کې ښه پوره تفتیشونه کوي مونږ تقریبا 11 غنټې کې رسېدلي یو د مصر نه دې علاقې ته
او ډیر بهترین علاقه ده. یو خواته بحر قلزم دی دریاب دی او بل خوا وادي سینا ده کوم چې موسی علیه السلام او دغه قوم پکې وخت تیر کړی دی. ډیر ناشنا تاریخي علاقه ده. هغه ته بل جمعه قصه کوم ان شاء الله. خو 10 غنټې 9 غنټې تقریبا یا دا زمونږ سفر مونږ ورسېدو نو ستړي نو فلینکوچ کې مونږ غنټه یو نیمه خوب وکړو او بیا فلینکوچ راته اجازه چې وځو د مارونو دینه مخکې مونږ دی ونې لورلو. اها زمون قسمت عجیبه د خدای له طرف نه مونږ ته چوي چې هغه کوم ځای کې چې دا ونه مبارکه او موسی علیه السلام سره الله خبرې کړې دي نو هغه غټه آبادی د نن سبا کې 3 عبادت خانې دي. 3 وی چې دا خو بند ده تاسو لیټ را ورسېدې او خدای اوس بس کو وی سبا اتوار دې اتوارم چوټي ده بند بای نه دا بس کېږي پروردګار. دا خو 12 غنټې سفر منغو واپس 12 غنټې بزو بیا برازو ورځې دومره ایسته چې دلته وخت تیر کو خو او پرنکو سره خبره مو کړې ده چې یو ورځې سارو بلا پیسې اخلي ځکه موږ فلانکو سره په ډیرو پیسو خبره کړې بلا پیسې دي جوړي دا بس کو ورسېدو هغه ځای له ورلو چې خدای دا بس کېږي دا خو بند شو او سبا چوټي دا ګل ته بګورو موږ تر ورځې کمې واپسې تللې. یو عربي بابا هغه ته مو الوی هغه تاسو لږ صبر وکړئ لږ صبر وکړئ دروازه بند ده دوی لګیا دي خپل عبادت کوي چې دوی عبادت نه فارغ شي دروازه کولو کې څه چل به خدای وکړي. لیکن د چین نه کسان راغلل او د چین کسانو د حکومت نه اجازت غوښته پرمټ و سره اجازت نامه واغی سره ا چینیان چې راغلل هغه بابا وی چې تاسو صبر وکړئ د چینیانو ته بدی دروازه کولاودي سره پرمیشن شته اجازت نامه نو دې میاس کې یو څلور ترکیان راغلل ترکیان همون سره مرګري شو. هغه غریبانو ته دونه حکومت او جدل ته ونه مبارک شتا خو نور تفصیل نو معلوم. هغه کې یو عربي ورتله ما په عربی کې خپ وکړ بعد هغه شوق امر اوچت شو وی دا بس کو مې خو چې زمونږ حال دې اساس هم دی ودرېږي. چینیانو تقریبا کم از کم یو 15 شاشلار سوچي مونږ نشي مېره ډېر وخت غنټه یو نیمه دوا وړې دي دروازه بندر وی دوی د خپل عبادت کې چې روزینو بیا به کولاوي چې دروازه کولو شو يهوديانو هغه خپل عبادت پکې وکړه. ا چینیانو ته وی راځي موږ په دامیانس کې شو وردانه وته هغه سړی आवाज وکړه دا مسلم دا به موږ زموږ په جندل کې ټوپه وګری دي هدا مسلم هدا مسلم بس موږ په ځان نه غرضه کوم وی ته کې ز خدای نه بخت غلې شه وردان نشو هغه کې د خدای فضلو کبل وخت موږ ورغلې به دومره اجازه نه راکو چې وردان نشو هغه اونې مبارک لورل مخامخ وته ودرید. الله اکبر کما اونا چې دا نبی کریم د عیسی علیه السلام نه تقریبا 3.5 کاله مخکې دا واقع پیښه د موسی علیه السلام نه تقریبا دا ونه چې په کوم ځای کې ده نو چې د موسی علیه السلام نه 3000 جی اوس نه 3.5 جوړیږي بخاد بیا صحیح ده د اوس نه 3.5 او بالکل د اوس نه 3.5 موسی علیه السلام څخه رجاده کې خبرې شوې دي د اوس نه 3.5 کاله مخکې ځړاونه ده 3500 سال د اوس نه اوسه پورې غو نشته اوسه پورې شته او داسې د کیکر پشانونه ده هغه دا اردو والا ببول قسم وای خو د کیکر پشان یو خاص بوټ اونه دا صدا سي پانی داسې سانګي غوندې دي لکه د رامبل چامبل پشان سانګي ځوړندې دي رامبل چامبل پشان نره نره سانګي ویزان دي او پانی داسې دا لکه دا زيتون د اونه پشان پانی چي یا دا غینه لکه نره لکه د انار پانی چي د انار پانی داسې نره غوندې پانی او د رامبل چامبل دا سانګي نه دی ویزان دي دغه څه سانګي دیواله ته نری تو کړي پټې نه غوندې د دې تنې په داسې یو 2 فوټه دیوال دی 3 فوټه او بره اونه ده آباده کې ګیره ده عجیب ده آباده کې ګیره ده ولاړه نه پنور ده کې آباده کې ګیره ده یعنی بعد دغه ځای خو اسمان ته خالی دي کوم ځای کې دا ونه ده یو برانډه غوندې ده یو خو مبادی ده او داسې برانډه غوندې غلې غوندې ده غلې کې یو خو مبادی ده بل خو او یو خو غلې شانته ده داسې یو چبوتر ده پاګی دا ونه ولاړه 3.5 کالو شونه ولا خلک وی لکه دا ونه پاڼه نه غور دی
بلکې مونږ خو تلک ارت دو بعض علماو د دې پاڼې راغشتي دي او پاڼې خوړلې د تیره شوې نه ده واپس یې غورځولې ده. وی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی روایت میرا یاد شو عبداللہ ابن مسعود وی چې د دې ونې لورلم د دې ونې نه ما پاڼه راوشو کوله او خولې ته مې کړه ما تیره نه کړې شوه واپس مې کړه. داسې عجیبه ونه 3.5 کاله ولاړه الکه دا ونه څنګه نه دوړېږي. الله اکبر. په کومه ونه چې د الله تجلی وي هغه د چاپلار ختمه کړي. او بلکې ډېر عجیبه ده ډېر عجیبه. ما ځان سره یو کاڼی م راوړل هلته یو قسم کاڼی میلاویږي چې په هغه کاڼي کې د هغه اونې نقشه پرته ده په کاڼي کې او ډېره ناشنا ده چې کاڼي دې په میانځ مات کو نو یو طرف باندې بیا د اونې نقشه ده بل ته بیا د اونې نقشه ده او چې په دا منځ بیا مات کو خو چې څومره کاڼي ماتې نو د اونې نقشې پکې نه ختمېږي. هماغه ونه دا یو مخصوص قسم د دغې غر کاڼی پته نشته چې دغه ځای سره څه چل شوی دی او د دغې غر کاڼی که کاڼی د 50 ځایه مات که 50 ځایه نو چې کومه ډکری جدا کېږي هغې کې د اونې تصویر پروت دی. یاره ما وې خدایه څه سلوې ذات الله موسی علیه السلام له خو تکلیف دی فضل څونه دی الله هغه ونه خدای پاک وښوله راته او هغه اونې سره دی خوا لږ فاصله کې دا په آبادۍ کې دننه ده دا ونه ګلی کې به ورځي هغه اونې سره خوا کې یو کوي دی په هغې ګړګړۍ لګېدلې دی بل شان ګړګړۍ زمونږ دا ګړګړۍ دی بل شان خو اوبه پې څوک نه راوباسي د شیشې سر پې پروت دی مونږ په هغې کې سر ورښکته کړ اکوي کې لاندې پکې اوبه ښکارېدلې. علما لیکي قرآن کې د کوي ذکر نشته. علما لیکي چې کله موسی علیه السلام ته الله پاک د اوبو بندوبست وکړ وی لکه څنګه چې په کوه تور کې په وادي سینا کې اوس په کونټه ډب ورکړی و کاڼي د اوبه جوړې شوې وې وی دقه ځای کې ډبې ورکړه او په هغې کې اوبه جوړې شوې. اکوي مو لیکي دغه آبادۍ کې 3 عبادتخانې دي. یو طرف ته د یهودیانو عبادتخانه ده غټ بلډینګ دی دا زمونږ د جومات په 2-3 مربع یو خواته د یهودیانو عبادتخانه ده مخامخ ورته د عیسایانو عبادتخانه ده او د دواړو د پاسه د مسلمانانو جومات دی. 3 عبادتخانې مسلمانان دي خپل جومات کې عبادت کوي یهودیان دي هغه خپل ځای کې عبادت کوي عیسایان خپل ځای کې عبادت کوي بلکې دا د یهودیانو حج دی حج د حج ځای دی څنګه موږ بیت الله شریف ته حج دپاره ځو نو یهودیانو خاص سیزن دی په هغه سیزن په زرګونو یهودیان راځي او د عبادتخانې ته رادننه کېږي ولته د هغې خپل یو عبادت او حج کوي. دعاګانې مو غوښتې خپلو دوستانو له یارانو له او خپلو مقتدیانو له ها زما خو مقتدیان یې ځکه دا مبارک ځای دی الله دې قبولي څومره چې خدای مونږ سره څوک محبت کوي مینه کوي تاسو ټول مونږ سره مینه کوي محبت کوي ځکه بیان له راځي ټولو له دعاګانې وغوښتې ان شاء الله چې دا به خدای قبلوي که خیر ان شاء الله یقین مې دی ځکه دا ځای کم ځای دی دا کم مبارک او برکتي ځای دی او پاک چې کم ځای کې رب العالمین خپله تجلي کړی دی موسی علیه السلام ته نو ډېر یاره زما د په خدای قسم جومات کې ناست دی مخ مې قبلې ته نه تاسو ته په جومات کې ناست په خدای باور وکړئ یو کیفیت مې محسوسه بس دا وینا نه دی او تلې ته کوم ځای شو ما دې بچي ته مې بچې څنګه کوو ته تلو چل نه راته چې څنګه دې وځو یو کیفیت د زړه یو سکون یو اطمینان یو خوشحالي یو سرور نشم ویلی تاسو ته هغه دا وینا نه دی وجداني کیفیت دې په خولې نشم بیانولی یو حال پیش خدای پاک سړی محسوسوي چې دا څه ممتاز دی دی سړی محسوسوي چې د امتیازي دی دی سړی محسوسوي چې دی کې څه چل شته څه برکت پکې شته دا انسان زړه محسوسوي بس دا خولې د وینا خبره نه بار راووتو دا خو هغه ځای دی رب العالمین موسی علیه السلام ته آواز کوي نودیا یا موسی انی انا ربک فاخلع علیک پاڼې وباسه انک بالوادي المقدس طوى پاڼې وباسه بعض علماء لیکلي دي بعض علماء وایي دا پاڼې ولې وباسه څو وجې نورم لیکلي دي نور یې ته نه وایم څوک د خر سرمن او پلان کې دا خبرې پرېږده ولې وباسه هلته موسی علیه السلام ته بیبي وی ګوره دلته ماران دي نو ښه څپلی دې پخپو کا الله وایي چې اوس ما سره مار نشته وباسه څپلی په کومو څپلو چې د اعتماد کړی ولرې کې اوس ما سره
سبب بدل لري کې او اسم چې پاک ځای ته څوک ورځي نو سپلای بارو باسي که نه باسي لفظ مقدس د دې خبرې دلیل دی چې پاک ځای کې سپلای مه پخو کوه لرې کا او بیا ورته رب العالمین نو چې دی ورته ووې نو رب العالمین انی انا الله الله اکبر انی انا الله بل ځای کې الله وی لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذکری منځ بکې د عبادت بکې لا اله ما سره شریک نشته د ګوریا وې ما الله وی او بل ځای الله سوی وانا اخترتک فاستمع ما یوحى ما ته پیغمبر کړې دې قوم کې مې منتخب کړې د الله منتخب بل شانتی ما ته دې ټولو کې منتخب کړو چت مې کړې فاستمع لما یوحى وحی پیغمبر ته کېږي غوږ ورته کېده خو چې دی ووی نو موسی علیه السلام ورته لبیک این انت یا رب ته کوم ځای ځکه د الله خبره په هر اندام اورېدلې کېږي انسان خبره خو په غوږ اوري او د رب العالمین خبره دا الله د شان مناسب ده مونږ پکې عقل نشي جنګولې نو چې د اواز اورید لبیک این انت یا رب رب کوم ځای کله بره ګوري کله ښي طرف ته ګوري کله مخ یو خوا ته وي کله بل خوا چې دا څنګه دا خو د انسان اواز نه دی ته خو هر طرف نه را روان دی یو طرف نه هم نه دی خو د انسان خبره خو چې کم مخامخ نه اوري کنه یا چې شانه به اوري یو تا ته پته لګي چې دا د مخې نه ده که شانه د کم طرف نه خو د یو طرف نه به د انسان خبره راځي چې کوم ځای هغه ولاړي خو د الله خبره د هر طرف نه ده پر اندام به اوري این انت نو روایاتو کې راځي چې الله ورته وایي این انت ته کوم ځای کې نو الله ورته څه وایي انا معک انا قدامک انا خلفک